بسم الله الرحمن الرحیم. کتونکو لکه څرنګه چې تاسو ته ښکاري جواد خان خواله راغلی، جواد اقبال خواله اسلام آباد کې د دوی خپل یو کاروبار دی، دلته روزګار کوي، ډېر وخت نه دلته دي، پراپرټي کار کوي. خو بیا هم موږ د څه ملګرو یو ګروپ راغلی او موږ وغوښتل چې یاره د جواد اقبال ورو سره میلاو شو، ځکه چې دوی اکټیویټیز تاسو ټول ګورئ په سوشل میډیا باندې ډېر زیات اکټیو دي، او بیا خاص کر چې کوم فلاحي کارونه دي، کوم خیراتي کارونه دي، نو په هغې کې هم د دوی کافي حصه ده. او ګورو موږ په هر روژه کې ګورو که دغه شان عامې ورځي کاروبار چې کوم ځوانان یې هغوی ته ورکوي، دغه شانتې کونډې رنډې هغوی ته هم سپورټ ورکوي. او د دې سره سره د دوی دلته چې کوم خپل سیټ اپ دی نو په هغې کې دوی اوس ډېر زیات ملګري هم دي. جواد اقبال ورته په پروګرام کې ستړي مه شي، هرکلی وایو. مننه، الله م قدر وکړه. یونس صاحب تاسو دلته راغلی زموږ دفتر ته سره د ملګرو، زم ډېر زیات شکرګزار یم. ډېره مننه، الله م قدر وکړه. مننه جي. جواد صاحب تاسو ته پته ده په باجوړ کې د امن او امان صورتحال ډېر زیات خراب دی. موږ ګورو زیات ځوانان چې دي هغوی بار ته ووتل، کاروبار کوي، روزګار کوي. تاسو څنګه راغلی اسلام آباد ته؟ څنګه راغلی دلته هم دا سیټ اپ څنګه جوړ کړو، دا سوچ هم څنګه وکړو؟ داسې ده یونس صاحب، کله کله د انسان په بدخیرۍ کې بخیري. څنګه چې په 2008 9 10 کې په موږ باندې ټف حالات رالل او د هغه د وجې نه ډېر خلک ډسپلیس شو، پنډۍ، اسلام آباد، لاهور، کراچۍ ته رالل او هغوی بیا وروسته ډېر ښکلي روزګارونه شروع کړل. نو هغه ټیم خو د هغو دپاره سخت و، خو بیا وروسته هغو ته ډېره زیاته فایده میلاو شوه. سیم قصه زما سره هم شوې ده. زه چې کله د یونیورسټۍ نه فارغ شوم نو ما جاب شروع کړو د اف ډبلیو سره ایز اسسټنټ منیجر، ما انجینرینګ کړی دی. نو هغو سره چې کله ما 2 کاله جاب وکړو، جاب ماله ډېر زیات مزه نه راکول. ما په کلي کې د کنسټرکشن کار شروع کړو. خو چې کله په 2020 21 22 کې هلته کې حالات رو خرابېدو طرف ته روان وو او پولیټیکل هم ډېر خوند په دې پاتې نه شو. عمران خان حکومت چې کله ولیدو نو هلته کې فنډونه وغیره ډېر زیات نه راتلل. د هغه د وجې نه ما دا محسوسه کړه چې یاره ماله موف کېدل. هسې هم هجرت یو برکتي کار دی. پیغمبر اسلام زموږ هجرت کړی او برکت پکې. نو هغه د وجې نه زه اسلام آباد ته رامو شوم. دلته مې د کنسټرکشن او د پراپرټي کار شروع کړو. الحمدلله ډېر زیات مطمئن هم یم او ښه کار روزګار روان دی. شکر. کنسټرکشن سره سره دلته ستاسو کاروبار هم دی او د دې سره سره موږ ګورو په سوشل میډیا چې زموږ کوم کتونکي دي هغوی هم ګوري. تاسو کله کله هنسي مذاق هم کوئ، داسې پوسټونه لکه څنګه چې دا تیر کرایسس تیر شو د پاکستان انډیا ترمنځ چې کومه شخړه راغله، په هغې کې هم تاسو ډېر ګپ لګاو او ډېر زیات خلک تاسو خوښوي. خو د دې سره سره ستاسو نور هم اکټیویټي شته دی، په هغې باندې تاسو ډېر زیات کار کوئ. تیر روژه کې تاسو څومره فنډینګ کړی و چې کوم غریب ولس دی یا کومې کونډې رنډې دي هغوی ته تاسو څومره فنډینګ کړی و او مزید تاسو څه کول غواړئ؟ یونس صاحب، زه د اول هغه کوم فیسبوک چې کوم اکټیویټیز دي په هغه باندې لږه معمولي خبره کوم. اصل کې د ورځې داسې دي که نه، دا د ډپریشن او هر چا ته چې وګوري هر انډیویجول چې کوم دی که نه یو ډپریشن ښکار شوی دی، بېروزګاري ده او هر سړی مطلب دا دی چې یو تذبذب شکار دی. نو په هغه کې که ته په فیسبوک باندې یو د خندا پوسټ وکړي، یو د خوشحالۍ خبره وکړي، یو ستا د وجې نه یو 2 کسانو په مخ باندې مسکا راشي، نو لکه دا غټه خبره په دغه وجه باندې کوو. زه اکثر دا خبره کوم چې پولیټیکل چې کوم خلک دی هغه د بیخي په زړه باندې خبرې نه لي. کله کله مونږ هسې مزاح بالکل د اخلاق په دایره کې دننه کله یو پولیټیکل لیډر پسې هم خبره وکړو، په خپل پسې هم ایون وکړو که نه، نو دغه دې څوک مایند کوي نه چې یو کس کنځلو ته ورشي هغه طرف ته نه. دویمه دا خبره ده چې د روژې خبره تاسو وکړه. نو الحمدلله په دې روژه کې ما زموږ چې کوم ارګنایزیشن دی خیرات نه روزګار، نو زموږ دا طریقې کار دی چې موږ په 11 میاشتو کې صرف خیرات نه روزګار، صرف روزګارونه ورکو، واړه روزګارونه د 15,000 نه والا د 50,000 پورې. اوس هم په مردان کې یو ډېر زیات د باجوړ نه رامو شوي دي یوه فیملی ده، نو د هغه لپاره موږ د 1 لاکو پورې یو روزګار روان کړی دی، د پانچرو دکان او داسې یو سټنګلو جوړو. نو د 25,000 نه والا تقریبا د 1 لاکو پورې موږ واړه روزګارونه ورکو. خو په روژه کې صرف راشن ورکو، ځکه چې هر چا خوراک او راشن ته ضرورت ډېر زیات وي که نه. نو په هغه وجه باندې الحمدلله د 38 لاکو روپو موږ مختلف راشنې ورکړې. الله دې د هغه خلکو قدر وکړي څوک چې موږ ته پیسې رالیږي او زموږ په وساطت باندې دغه خلکو ته رسي. او الله دې زموږ چې د کوم ټیم دی او بلا څه مطلب دا دی مفاد لګیا دي، منډې تړلې وي په زیاتو ډسټریبیوشن کې، بس دلته ومه خو هغو به هلته پروګرام کړی و، مطلب دا دی ښه ټیک ټاک پروګرام به یې کړی. د دې نه علاوه
کالو سر چې کوم دی بیا زموږ خیرات نه روزګاري او اوس هم ما له ځان سره تقریبا د 12 کسانو لیست جوړ کړی دی نو انشاءالله چې د اختر لاړ شو نو دغه 12 له بیا روزګار ورکوو. ما یو خبره مخکې د پروګرام نه مخکې وړاندې په هغې باندې موږ ډسکشن هم وکړو چې زیات خیرات داسې چې یو سړي ته ورکړي هغه میاشت بعد بیا هغه وایي یاره ما ته ضرورت دی بیا چې هغه ختم شي بیا نو یو قسم د معاشره چې کوم دا سوال طرف ته روانه ده په دې باندې زموږ نورونه کار کوي چې کوم په باجوړ کې کارونه کوي یا زموږ د باجوړ نه بهر دي هغوی هم دغه روزګار کوي چې به خلکو ته خوراک ورکړي خلکو ته چې کوم ضروریات زندگی د هغوی په روزمره کې چې کوم ضروریات هغه ورکړي دغه خلکو ته څه پیغام ورکوي او خاص کر بیا د سوشل میډیا د لارې چې زموږ کوم نن سبا په باجوړ کې ګورو ډېره زیاته سوشل میډیا اکټیو ده په وړه خبره باندې خلک یو بل کنځي او بد اخلاقي کوي دا خلکو ته څه پیغام ورکوي او چې کوم ستاسو نور ملګري دي دغه شانت اکټیویټیز کې هغوی ته یو پیغام ورکوي. زه خو اول کوم ملګري چې لګیا دي په باجوړ کې او دغه شان اکټیویټیز کوي زاید جان پکې دی نیک رحمان پکې دی ضیا پکې دی ایون الخدمت فاونډیشن والا لګیا دي نور دا مې یو 2-3 نه نور دي سو خفه کېږي نه نور هم ډېر داسې خلک دي چې هغه لګیا دي مسلسل خپل محنت کوي د زړه نه لګیا دي د حقیقت دی. زما صرف یو ریکویسټ دی هغه ته چې د 2018 نه د 22 پورې ما به هم چې ما ته پته ولګي د چیر یو کس ضرورت دی نو هغه به مې 5000-10,000 روپۍ ورکړي خو مسلسل هغه شیز ورکول هغه ډېر ذهن نه نیسي زما په خیال باندې زما دا سوچ دی کې زه غلط هم کېدای شم زما په سوچ باندې چې یو کس له ته هره میاشت 10,000 روپۍ ورکوي که نه نو ښه خبره دا ده چې هغه په یو ځل باندې یو 10,000 د 40,000 یو پروګرام سیټ کا کاغه په کور کې کپړې خرڅوي کاغه په کور کې سلایي مطلب ښځلانو د پاره ښه په عزت سره مطلب هغه خپل روزي روټي ګټي کاغه د پکوړو بزنسي کاغه مطلب دا دی چې د سبزي وغیره خرڅوي نور هم د خدای تاسو ما څنګه ویل پنچر والا مطلب داسې ډیفرنٹ بزنسونه دي بجای د دې چې هغه مسلسل د پیسې نه عادي شي عادت شي کو درې میاشتې ولما ورکړل او په څلورمه میاشت باندې ما ورنکړل نو بل چا نه به غواړي او کو د بل چا نه غواړي نو مطلب دا دی چې هغه ریشو چې کوم ده کنه به تاسو ته خپته لږ په اکرایم تم رسی په باجوړ کې داسې حالات دي چې خلک نشو طرف ته روان دي او هغه الټیمیټلی هغه به غلاګانی کوي او د دکانونو نه او د کورونو نه او شیشې او د جماعتونو نه نو هغه طرف ته ماحول روان دي ما ټول ته خاص دي چې روزګارونه ورکې خیر دی کته یو کس لا لسو کسانو لا 10,000 روپۍ ورکې خیر دی پاغه باندې ته 2 کسانو له روزګار ورکړه دا پوره غټه خبره ده نو زما خو دویم کوېسچن تاسو وکړو چې دې خلکو ته څه پیغام دی چې رقم چې سوشل میډیا ډېر نیگیټیو استعمالي زه خو یونس صاحب د زړه یو خبره راته وکړم چې سینس مطلب 2017-18 کې دا شیزونه ډېر زیات وو د هغه نه خو اوس دا شیزونه ډېر کم شو لکه مثال کې تعالی در کوم د مذهبي چې کومې پارټۍ نه دي په دې پسې به تا 2021-22 پورې د سره ډول خبره کولی نه شو اوس شکر دی چې په هغو کې یو میچورټي راله او هغه هم پوه شو چې یاره به ټیک ده که زموږ لیډر دی نو هغه باندې تنقید کیدای شي تنقید هر څوک کوي جایز خو هغه خلک اکنځل مار چې کوم دي که نه په وړه خبره باندې چې ډایرکټ کنځلې کوي نو دا شیز ډېر زیات تخریبي نو هغه بالکل ټیک نه نه زما د نوجوانانو ته دا خاص دی چې اول خو دومره ضرورت نشته چې مسلسل مونږ بل څه کار هم نه سوشل میډیا استعمالو که نه د هر ملک کې د سوشل میډیا یو ټایم وي کاغه فیسبوک دی کاغه ټیک ټاک دی کاغه ټویټر دی کاغه انسټا ده هر څه شی دی تھریډ دی هغه یو ټایم وي 2 غنټې ته په ورځ کې استعمال یو نیم غنټه بدقسمتۍ نه مونږ بېروزګاري ډېره زیاته سیوا ده په 24 غنټو کې 16-15 غنټې چې کوم دی که نه 24 غنټې دغه 15 غنټې مونږ د موبایل دغه ته نیولی مخې ته نیولی نو دا بدقسمتي هم ده اصل کې روزګار نشته دی خو زما دا خاص دی چې څوک بیا هم استعمالي چې پازیټیو استعمال کړي ډېره مننه کتونکو د جواد اقبال خبرې تاسو واورېدې او دا حقیقت دی چې په باجوړ کې د غربت یا د بېروزګارۍ شر هم سیوا ده د دې سره سره چې کوم دیو نمونیات له هغوی په خپل ځای باندې ډېر ښه اکټیویټیز کوي او د هغوی ډېر ښه کارکردګي ده په کار دم چې دا وچلېږي خو ترتیب دا دی چې په کار ده چې دغه لکه څنګه چې جواد اقبال صاحب ویل په کار ده چې دې خلکو ته روزګار ورکړی شي او دوی په خپلو خپو باندې ودرېږي د دې نه علاوه د سوشل میډیا خبره هم دی وکړه څه وخت مخکې دلته یو په سوشل میډیا باندې یو غوغا جوړه شوه چې د فیصل مسجد سره نږدې ډرون وشوه د هغې چې کله بیا خبر پته ولګېد نو هغه فیک و زموږ د زیات ځوانان داسې دي چې هغوی 24 ګنټې هم دغه فیسبوک کې هم دغه موبایل په لاس کې اوسئ چې د هغې د وجې نه د هغوی د کور زندګي هم متاثره شي د هغوی بچه متاثره شي د هغوی کور والا متاثره شي او دغه شانتې هغه د خپلو کارونو هم متاثره شي کوشش دا پکار دی چې خبر اخلي
نو په کار دا چې مستند خبر واخلي او دې سره سره په خپل فیملی باندې هم فوکس وکړي او په خپل معاشره باندې هم فوکس وکړي. جواد اقبال صاحب ستاسو د وخت راکولو ډېره مننه، ډېره شکریه ستاسو. مننه. الله مقابل ان شاء الله بیا به ملاویږو د نوي پروګرام پورې. ما یونس خان لرک